او رب ذوالجلال خالق کائنات زمون استاسو د دین متین د دین پاک سره همیشه د پاره د مینې محبت لگاو د اطاعت او د عمل نسبت همیشه د پاره نصیب فرمایي. بلا تمهید د قرآن کریم فرقان حمید دغه آیات کریمه اولنی الفاظ مبارکو نه آغاز کول غواړم. قرآن کریم فرقان حمید کے رب ذوالجلال خالق کائنات ارشاد فرمائی وَلَا تَقُولُوا رَاعِنَا، اے اصحاب کرامو او اے د حضور نبی پاک مبارک په مجلس کې ناستو خلقو چې کلم د حضور نبی پاک مبارک په بیان او په خطاب او د دوی مبارکو په ارشاداتو باندې ستاسو ذهن او نه رسیږي یا نه اورئ، نو الله پاک فرمایي چې تاسو نبی پاک مبارک ته دوباره چې کله گزارش کوئ چې دا خبره دوباره ووایئ یا وانه اورېده او یا مونږ به پوه نشو، نو قرآن فرمایي چې تاسو ورته راعینه مه وایئ. د دغه آیات کریمه څه تفصیلي پس منظر دی او بیا به وخت اختصار د وجې نه نورې ګڼ شمېر خبرې پاتې کېږي، خو به زه به دا ووایم چې کله د حضور نبی پاک مبارک په مجلس مبارک کې او په ناسته کې ورځ په ورځ باندې تعداد زیاتېدو، نو څه شاته کسان اصحابه کرام به تشریف فرماو، لا به په نبی پاک په خبره باندې سم ونه رسېدل او لرېوالي د وجې نه به لا سمه خبره وانه اورېده، نو اصحابه کرامو به ورته عرض وکړو چې یا رسول الله تاسو دا خبره مونږ وانه اورېده پوه نه شو، نو راعنا زمونږ لږ رعایت وکړه، دغې خبرې مبارکې تکرار او دوباره ووایه. چونکې نبی پاک مبارک غونډه او ناسته دا د پاکو خلکو ناسته وه، خو څه داسې خلک به هم پکې کېناستل چې هغوی به د دغې ناستې مذاق وړولو او څه خپل مقاصد به ترلاسه کول، نو کافرانو یهودیانو ته دا اندازه ولګېده چې صحابه کرام راعینه لفظ وایي، نو مونږ به هم د راعینه د عین له به لږ زور ورکوو کسرې له، او د راعینه لفظ به وایو راعی ویلی شي شپونکي ته، نو اصحابه کرامو په دغې صحیح لفظ کې به مونږه خپل د بېادبۍ معنی پکې اخلو، راعینه په ځای باندې به راعینه وایو، او راعینه ویلی شي راعی ویلی شي شپونکي ته، نو چونکې اصحابه کرام هم استعمالوي مونږ به هم استعمالوو څوک به پوهېږي نه، چې کله د اصحابه کرامو نه بعضې اصحابه کرامو په دغې لفظ په معنا او مفهوم د هغوی په اراده باندې پوه شول چې دا خو د حضور نبی پاک مبارک په شان کې صحیح لفظ لا غلط معنا ورکوي، غلط رخ ولا ورکوي، نو خالق کائنات رب ذوالجلال قرآن کریم کې فرمایل اے اصحابه کرامو چې دا کومه طریقه تاسو جوړه کړې راعینه، دا راعینه لفظ هډوایې ما څه ووایې انظرنا ووایې وقول انظرنا، وایي اصحابه کرامو راعینه نن نه بعد مه وایې، ځکه چې د راعینه په دغې لفظ کې یو معنا د رعایت پرته وه او بل په دغه عین باندې کسرې باندې په زور ورکولو کې د شپونکي معنی پرته وه، هغه لفظ هم خدای په قرآن کې منع کو چې کم یو لفظ په دوو معناګانو کې استعمالیږي،
یو د ادب والا او بل معنا د بی ادبی پرته وي خدای پاک په بارگاه رسالت کې د هغې الفاظو بندشم وفرمایلو چې کم یو لفظ ذو معنا وي د دوو معناګانو حامل لفظ وي چې یو د ادب او د بل بی ادب وي خدای پاک هغه لفظ په بارگاه رسالت کې منی وفرمایلو او قرآن کریم ورته وفرمایل رب ذوالجلال ورته وفرمایل چې ای زما بندگانو صحابه کرامو ما حبیب ته انظرنا وایه او انظرنا معنا یا رسول الله مونږ باندې نظر د رحمت فرمایا مونږ باندې نظر د شفقت فرمایا په انظرنا لفظ کې داسې بل لفظ جوړېدی نشو چې د هغې په معنا کې یهودیانو خپل مقصد حاصل کړی وی رب ذوالجلال خالق کائنات په بارگاه رسالت کې د هغو الفاظو نه منع وفرمایله چې کومو الفاظو په ترتیب کې او د الفاظو په معانیو کې یو معنی کې چېرته د بې ادبۍ شایبه یو بوی پروت وي هغه الفاظ هم بارگاه رسالت کې رب ذوالجلال منع وفرمایل دا د خدای پاک طرف نه پروتوکول دی چې حضور نبی پاک مبارک ته ملاویږي د حضور نبی پاک مبارک د شان او د عظمت د نور هر څه په خپل ځای باندې چې د حضور نبی پاک سره به چې چا خبرې کولې د هغې پروتوکول هم رب ذوالجلال قرآن کریم کې نازل فرمایل دا آیات کریمه کې شاید چې زما د خپلې خبرې طرف ته او ما مقصود طرف ته په اسانه باندې ذهن لاړ شي چې په تیرو ورځو کې په انډیا او په هندوستان او په بھارت کې د یو سیاسي جماعت د یو سیاسي پارټۍ یو دو خبیثانو د جهنم د سپو د حضور نبی پاک مبارک په شان کې کم نازبه الفاظ استعمال کړل هغې نازبه الفاظ او ګستانه الفاظو باندې د ټولو مسلمانانو زړونه په دې باندې دردیږي او زه خو دا خبره ضرور عرض کول غواړم او په دې ویډیو په توسط باندې او د جمعې مبارکې د خطاب په توسط باندې سوونو خلکو زرونو خلکو ته او الحمدلله پرون د ټي وي په سکرین باندې لکونو خلکو ته مې دا خبره او دا پیغام ورته وړاندې کو چې که چېرې کوم یو مسلمان مور ته بل یو انسان کنځل وکړي او د خپل مور کنځل څوک نشي برداشت کولی یا یو واده کړي سړي ته یو بل سړی په لانجه کونجه او په جګړه کې د ښځې خیرې او کنځل وکړي یو غیرتي انسان کلم د خپلې ښځې کنځل نشي برداشت کولی پلار ته سپکې سپورې د بل د خولې نه نشي برداشت کولی نو غیرتي مسلمان کلم د حضور نبی پاک مبارک په شان کې که هغه هر څوک دی که هغه پلار دی که هغه رور دی که هغه خورین دی که رشته دار دی که مسلمان دی او که هندو دی او که هر څوک دی غیرتي مسلمان چې د چا په سینه کې او د چا په زړه کې د حضور نبی پاک مبارک باندې د ایمان غوندې عظیم دولت پروت وي دا مسلمان کلم د حضور نبی پاک مبارک په شان کې ګستاخي نشي برداشت کولی او دا برداشت یو غیرتي برداشت دی یو ایمانی برداشت دی په دې سیز کې نه غیرت برداشت ورکوي او نه موږ له دا ایمان برداشت راکوي چې د موږ د حضور نبی پاک مبارک پسې به خلک سپکې سپورې وایي العیاذ بالله الله کریم دی په داسې عذاب کې مبتلا کړي چې هغه عذاب د آینده نسلونو دپاره نشانه د عبرت وګرځېږي چې کوم کسان د حضور نبی پاک مبارک په شان اقدس کې په عالی جناب کې څوک ګستاخانه الفاظ وړاندې کوي ګستاخانه خاکې پکې جوړوي ګستاخانه کارټونان پکې جوړوي الله کریم د نشانه د عبرت د آینده زمانې دپاره جوړ کړی کی خو لیکن د دغې ازارونو سره د دغې بددعاګانو سره سره مسلمانان لږ غیرت هم پکار دی مسلمانان له لږ راوچتېدل هم پکار دی مسلمانان له خپل ضمیر په بام باندې رسول هم پکار دی چې کچرې مهنګایي راشي روډونه بندیږي کچرې چرته لوډ شیډینګ راغی هغې احتجاج په رمنه طریقې باندې احتجاج کیږي کچرې داسې اونچ نیچ راغی یو حکمران ځان سره لکونه کسان په جلسه کې ملګري کی بل سیاستدان ځان سره لکونه کسان په جلسه کې ملګري کی او بعضې کسان خو واته سیاسي پارټۍ د یو پارټۍ دپاره مخالفت کې را جمع کېدی شي
آیا هغه خلکو ایمانونه څه شول چې کوم خلکو د الله او د الله د رسول په نامه باندې کم پاکستان کې اوسېږي هغوی غیرت چرته لاړو هغه به صرف ما او تا غوندې وایي چې هم مذمت کرتے ہیں مذمت خو د ما او د ستا کار ده چې صرف ما او تا ویلی شو چې مونږ مذمت کوو بلکې هغې خلک چې څوک عهدیداران دي څوک د سیاسي پارټو مشران دي هغوی له سټینډ اخیستل پکار دي لوږې نه څوک مري نه رزاق رب العالمین ذات دی خالق کائنات دی رب العالمین دی کل نظام رب العالمین چلی رب العالمین نظام په خاطر د رحمت للعالمین چلی چې چا په سینه کې رحمت للعالمین مینه نه وي د چا په سینه کې د رحمت للعالمین صلی الله علیه وعلى آله وسلم سره عقیدت او محبت نه وي داسې انسانان له امام مالک رحمت الله علیه فرمایي چا کسان چې ځان ته مسلمان وایي او په ځمکه باندې اوسېږي او په ځمکه باندې یو طرف ته د حضور نبی پاک ګستاخۍ روانې دي بل طرف ته مسلمان په ځمکه باندې اوسېږي امام مالک صاحب فرمایي دغې مسلمانانو حق نشته چې دوی په ځمکه باندې ژوندي پاتې شي دغه له چا حق ورکړی چې دا به ژوندي پاتې کېږي یو طرف ته د حضور نبی پاک ګستاخۍ کېږي مونږ خو د خپل وسه پورې د خطاب په ذریعې باندې د خپل سوشل میډیا په ذریعې باندې خلکو له آګاهي ضرور ورکوو خو مونږ لاسونه اوږده نه دي لاسونه د عهدیدارانو اوږده دي که چېرې په یو څیز باندې په بھارت او انډیا او د پاکستان په منځ کې کله کشیدګي راشي په مختلفو باډرو باندې د هغې څنګه جواب ورکوي که چېرې د هغې جهاز راوختی ابینندن په پاکستان په سرزمین باندې لاندې ګزار کړی دی که چېرې د هغوی جهاز راوړي یا د هغوی ډرون کیمره راوړي یا څه هم راوړي څنګه جواب وله ورکوي د ملک د حفاظت دپاره د پاکستان جواب فرض دی خو لیکن فرض علی الفرض دا دی چې د حضور نبی پاک مبارک شان باندې ګستاخي وشي هغې باندې حمله وشي پاکستان له د خپل ملک جواب ورکول وروستو دي د حضور نبی پاک مبارک د شان جواب ورکړ د هر څه نه مخکې دي دا د قرآن فیصله ده او زه دا عرض کول غواړم او اعلی حکامو ته عرض کول غواړم او هغه دا چې که چېرې دا خبره په ذهن کې وي چې دا کل پاکستان دا پاکستان ازادي دا د حضور نبی پاک مبارک په نظر عنایت باندې شوې ده دا زمونږ ته مشرانو دا تصور پرېښودی مونږ ته مشرانو دا درس پرېښودی چې دا پاکستان دا عطا د مصطفی دی دا عطای رسول دی دا پاکستان د حضور نبی پاک مبارک نظر عنایت باندې آزاد شوی دی د هغوی مبارکو په توجه باندې آزاد شوی دی د هغوی مبارکو په خاطر باندې آزاد شوی دی چې د کم نبی په خاطر باندې کم وطن آباد وي او مغې وطن له پکار دی چې د مغې نبی په خاطر باندې د خپل جان د مال د بایکاټ هر قسمه قربانۍ ته تیار شي دا د قرآن فیصله ده دا د حدیث مبارکو فیصله ده مونږ ته صحابه کرامو دا درس راکړی دی حضور نبی پاک مبارک تفصیل ډیر دی مختصر عرض کول غواړم حضور نبی پاک مبارک یو مشهور صحابی رسول حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دغه مبارک والد سے سپینګیره او بوډاو پسترغو باندې آخر عمر کې معذور شوی و خو لیکن هغه وخت کې ابو قحافه نامه وه هغه مسلمان شوی لا نو خپله نامه عثمان وه ابو قحافه باندې مشهور و چې کله ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د اولنۍ ورځې نه مسلمان شو پلار یې مخالفت کولو چې دا تا کم یو نوی دین راونیو وشوه داسې چې یو ورځ نه ورځ وه سپینګیری پلار د حضور نبی پاک مبارک په شان کې د هغوی په مخالفت کې څه داسې الفاظ استعمال کړل چې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ مبارک باندې ښه ونه لګېدل نو سمدستي ابوبکر صدیق صاحب راتاو شو او د سپینګیري د پلار نه د مخ نه داسې څپېړه وویسته چې پلار یې په ځمکه باندې راګوزار کو سپینګیری پلار د ابوبکر صدیق د صداقت د څپېړې لاندې رالو پلار را روان شو ابوبکر صدیق صاحب سره خوله وواله
او راغی حضور نبی پاک مبارک جناب لراغی ابو قحافه ورته وایي چې یا رسول الله دا الله رسوله زه خو تا نه منم زما زوی په تا باندې ایمان راوړی دا خپل امتیانو خپلو عاشقان له تاسو داسې درس ورکړی چې پلار نه به څپېړي اوچتئ او بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ نبی پاک مبارک راوغوښتو ورته وی فرمایي چې ابو بکر پلار د شکایت راوړی چې زه والی یم ما له څپېړه راکړې ده او بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ورله څه جواب ورکوي دا جواب اورېدو قابل ده ورته ارشاد فرمایي یا رسول الله بالکل ما پلار له څپېړه ورکړو په ځمکه مې راګزار کړی خو یا رسول الله خبره اصل کې داسې وه چې د ستاسو په شان کې څه نازبه الفاظ استعمال کړل ګستاخانه الفاظ استعمال کړل ما د هغې په مد کې ورله څپېړه ورکړه حضور نبی پاک مبارک ورته ارشاد فرمایي ای ابوبکر دا د والد صاحب دی لکه ګزاره کوه ابوبکر صدیق صاحب ورله داسې جواب حضور نبی پاک مبارک په عالي جناب کې ورکو چې دا حدیثو د تاریخ کتابونو په داسې الفاظ باندې لیکلی ورته فرمایي چې یا رسول الله تاسو خو وایئ چې ستاسو بې ادبي به کېږي او زه پلار له څپېړه نه ورکوم یا رسول الله ما د خدای پاک په ذات باندې قسم وي چې په کم وخت کې د ما پلار د ستاسو بې ادبي کوله هغې وخت کې د ما په لاس کې توره نه وه دا خو څپېړه ده که هغې په وخت کې د ما په لاس کې توره وی ما به د خپل پلار د سر د تن نه جدا کړی وی ځکه چې زه حضور نبی پاک مبارک بې ادبي او ګستاخي کلم نشم برداشت کولی ما به د پلار د تن نه به سر جدا کړی وی خو په هغې وخت کې ما سره په لاس کې توره نه وه ما سره صرف په لاس کې خالی لاس و ما ورله ځکه څپېړه وکړه دا درس اصحابه کرامو نه میلاو دی چې د هغه انسان جواب ورکول چې کم د حضور نبی پاک مبارک په عالی جناب کې څو ګستاخانه الفاظ استعمالوي د هغې جواب دا د صدیق اکبر سنت دی او جواب بوله څنګه ورکې چې د تا څومره حده پورې جواب طاقت او وس وي هغې له به جواب ورکې او د وس یې هغې وخت کې څپېړه وه او که چېرې په لاس کې توره وی د پلار نه به سر جدا کولی او دا ابوبکر صدیق سے پیغام ورکړو چې د حضور نبی پاک مبارک چې ګستاخي کله راشي بیا به رشتو ته نه ګوري چې دا خپل دی که دا پردی دی دا پلار دی او که دا رور دی او دا ګاونډي ملک دی او که پردی ملک دی او دا د هندوانو ملک دی او که دا د عیسایانو ملک دی او که دا د مسلمانانو ملک دی او که دې سره تعلقات خرابېږي او که نه خرابېږي ابوبکر صدیق صاحب ته پته وه چې زه کله پلار له څپېړه ورکوم د زوی او د پلار تعلقات به خرابېږي د زویوالي نسبت به ورسره زه کټ کومه هر یو څیز کټ کېدو ته تیار و خو د حضور نبی پاک مبارک ګستاخانه الفاظو ته ابوبکر صدیق رضی الله تعالی غوږونه تیار ورته نه و جواب یې ورله ورکړو ګستاخانو ته جواب ورکول دا د ایماندارو علامت دی او چې څوک په کم سټیج باندې کم وسه پورې د انسان وس رسیږي د ګستاخان له بیا جواب ورکې او که چېرې مسلمانان بس پاتې چې داسې میندوان دي نو یاد ساتئ دا یو جمله زما در سره په ذهن کې یاد ساتئ یو نه منل دي الله او الله رسول نه منل دي ټوله ځمکه ډکه ده هغه خلکونه چې الله او د الله رسول څوک نه مني ټوله ځمکه ترېنه ډکه ده هغه خلکو ته اسلام څه حدود ښودلي دي خو یاد ساتئ هغه خلک چې څوک قرآن او حدیث او الله او رسول نه مني او د نه منلو سره ګستاخي کوي یاد ساتئ د عام کافر پاتې نه شو د هغه کس کافر پاتې شو چې من سب نبیا فاقتلوه قرآن او حدیث مبارکه او د اصحابه کرامو دا فتوا ده چې څوک د حضور نبی پاک مبارک په عالی جناب کې سپکاوی کوي قرآن حدیث صحابه کرامو فتوا دا ده فاقتلوه هغه به سر د تن نه جدا کوي هغه په ځمکه باندې اوسېدو لایق نه دی او دا هم یاد ساتئ چې کله مکې معظمې فتح وشوه او اصحابه کرام مکه معظمه فتح کړه نو په ډېر کافرانو ټولو کافرانو ته لا تسریب علیکم اليوم په صورت کې ټولو ته معافي میلاو شوه یو کافرو کافران پکې ډېرو ګستاخو یو کافرو هغه لاړو او د خانه کعبې شریفې خلاف پورې ونښتو دغې کافر ته پته وه چې قرآن کریم کې راغلی
چې من دخله کان آمنا چې څوک مکې معظمې حرم شریف ته داخل شول هغه ته امن میلاو شو. دغه کافر چې دی را منډې کړل او ابن خطل نامه یې وه د ده خانه کعبې شریفې ته را دننه شو او خانه کعبې شریفې د مبارکو غلافونو پورې را ځوړند شو. اصحابه کرام پسې ګرځېدل چې ټولو ته معافي ده، خو دام کافر ده ته معافي ځکه نشته چې د کفر په حالت کې د حضور نبی پاک مبارک ګستاخیانې بېادبیانې کړي دي. صحابه کرام ورپسې شول چې پته ورته ولګېده چې ما خو رانیسي، ما خو خیر نشته. اصحابه کرامو هر یو څیز برداشت کولو، د حضور نبی پاک مبارک په شان کې ذره برابر یو جمله نه برداشت کوله. کافرانو پسې وګرځېدل، خو دا ابن خطل را منډه کړل او ده ته پته وه چې څوک حرم شریف ته راشي هغه ته امن میلاو شي. اصحابه کرام پسې رالل، ورته ګوري چې ابن خطل د استار د کعبې پورې را ځوړند دی. صحابه کرام اوس زړه کې وایي چې قرآن فرمایي څوک چې دلته رالل امن ورته میلاو دی. قرآن نص دا دی، قرآن کریم آیات دا دی چې دلته څوک راشي امن ورته میلاویږي. اصحابه کرام سوچ کوي چې دله و سزا څنګه ورکو، دا به د حرم شریف نه وباسو څنګه. حضور نبی پاک مبارک لرالل او عرض ورته کوي یا رسول الله ابن خطل خانه کعبې شریفې غلاف پورې را ځوړند دی، د سره اوس چل وکړو. حضور نبی پاک مبارک جواب تاسو واورئ او کول انسانان ته دا جواب دی. حضور نبی پاک ورته وفرمایل چې د خانه کعبې شریفې استار او غلاف پر را ځوړند هم وي، سر د تن نه جدا کوي، دا عام کافر نه دی، دا ګستاخ رسول کافر دی. اصحابه کرام رالل او د خانه کعبې شریفې غلاف پر را ځوړند کافر په خانه کعبه شریفه کې د کمرې مبارک سره نږدې په نږدې باندې د ابن خطل سر د تن نه جدا کړو. کل کائناتو ته دا اصحابه کرام وښوده چې قرآن فرمایي چې څوک لوی نه لوی مجرم دی او خانه کعبې شریفې له راغی هغه ته امن میلاو دی. قرآن فرمایي هغه ته امن میلاو دی. سوا د ګستاخ رسول نه خانه کعبه هم هغې کس له امن نه ورکوي چې څوک د الله د رسول ګستاخي کوي. اصحابه کرام و ابن خطل مغه وخت کې د جهنم سره واصل کو، په جهنم کې ورګزار کړو. دا د اصحابه کرامو طریقې کار دی، دا د قرآن پیغام دی، دا د اصحابه کرامو فتاواجات دي، دا د اصحابه کرامو عملی کردار دی، د حضور نبی پاک مبارک عملی پیغامات دي چې هر چا ته امن شته، هر چا د پاره څه ناڅه په اسلام کې سهولیات او نرمیان شته. واحد ګستاخ رسول دی چې د هغه دپاره ذره برابر امن و امان نشته، هغه دپاره ذره برابر سمجوته نشته، هغه دپاره ذره برابر نرمي نشته. ځکه چې ګستاخ رسول نه الله معاف کوي نه رسول الله معاف کوي، نه په دنیا کې د آبادۍ او د ژوند لایق دی او نه په آخرت کې د سکون لایق دی. په دنیا کې ملعون دی او په آخرت کې به ملعون او معذب به وي. غرض مده حاضرینو چې دغې خبرو نه پکار دا چې مونږه ځان خبر ساتو. که چېرې دې نه خبرېږو چې بجلی 8 روپۍ ګرانه شوه او دارنګې ګیس چې 47% ګران شو او اوړه دومره ګران شول، دغه ټولو خبرو نه د وخت د معاشرې مطابق خبرېدل پکار دي. ځان انسان د خفه کېږي په هر حالت باندې، انسان ته زوره نه رسېږي، خو یاد ساتئ که چېرې دغې خبرو نه مونږ ځان خبرو پکار دی چې د الله د نبي د پروتوکول چې رب ذوالجلال ولکم ورکړي دي هغې نه هم ځان خبرېدل پکار دي. د دې دپاره چې د مسلمان په زړه کې کله د الله او د الله د رسول د مینې ولولا او جذبه موجوده وي، هېڅکله هم کافر بیا جرأت نشي کولی. خو که چېرې مونږ د غفلت په خوب باندې وده شو، د الله او د الله د رسول د شان او د عظمت نه مونږ غافله پاتې شو، نو کله په ډنمارک کې خاکې جوړېږي، کله په ډنمارک کې کارټونان جوړېږي او کله په هندوستان کې قرآن کریم سوځېږي او کله په هندوستان کې د حضور نبی پاک مبارک ګستاخانه کلمات ویل کېږي. د داسې کسان هله جرأت کوي چې کله مسلمان د غفلت په خوب باندې ودی. خو کله چې مونږه په کار دا ده چې ټولو کسانو سوشل میډیا استعمالوي، د فیسبوک او د مختلف قسمه اکاونټونه هم شته، په دې باندې دبادب
تاسو ولګوئ د حضور نبی پاک مبارک د شان والا آیاتونه پکې شیر کړئ ورفعنا لك ذکرک آیاتونه شیر کړئ ولسوف یعطیک ربک فترضا آیاتونه شیر کړئ د قرآن کریم د حدیث مبارکو چې کم اردو تراجم دي انګلیش تراجم دي هغه په دې باندې شیر کړئ د دې لپاره چې هر یو کس د خپل حضور نبی پاک مبارک سره د ناموس په دغه حصہ کې هر څوک خپل بدله پکې واخلي درود شریف زیات وای د دې لپاره چې هغوی ته یو قسمه زورنه میلاو شي او ورسره یاد ساتئ چې کم د انډیا مصنوعات دي د هغې بایکاټ پکار دی د هغې بایکاټ پکار دی هر چا یو خپل وس دی زموږ ستاسو هم دا وس دی چې کم یو څیز د درآمد و برآمد د انډیا سره لګولی کېږي او یا هغوی ځای نه دلته راځي لېږلو باندې د خپل وس مطابق یې مه لېږئ یو 10 روپۍ نقصان به وشي خو د الله د رسول دپاره 10 اربه ډالر نقصان دا د غیرت علامت دی او دا شان دی که چېرې د هغوی چې کم څیزونه دي پروډکټس دي د هغې مصنوعات دي او انسان ته پته وي چې دا د انډیا د ملعونانو هغه انسانان به څه حیثیت لري چې څوک د غواګانو تشه او د سماتې څوک څښي هغه انسانان څه حیثیت لري هغه انسانان به څه حیثیت لري چې د هغوی په عبادتخانو کې د چونې نه جوړ کړی شوي بوتان پراته دي په لاس باندې چونې نه جوړ کړی شوی بوت چې کم انسان سجده هغې ته لګوي د لاس باندې جوړ کړی شوی تراش شوی کاڼي نه بوت جوړ دی هغې ته سجده کوي د هغې مذهب څه حیثیت دی د هغې انسانیت څه حیثیت دی د هغې د سوچ او د فکر څه حیثیت دی حیثیت خو د هغه چا دی چې سجدې رب العالمین ته لګوي هغو خلکو حیثیت دی چې محمد رسول الله نعرې لګوي د هغوی حیثیت بلند دی چې د چا منشور کتاب الله قرآن کریم دی د هغوی عظیم حیثیت دی د هغې خلکو حیثیت نشته چې کوم کسان د تشه او د سماتې د غواګانو څکي او کم خلک لکه تېره زمانه کې تیر دي یو غوا روانه وه یا په ریل ګاډی را روانو په ریل پټلۍ باندې غوا را روانه وه د غوا بچ کېدو دپاره ریل ګاډی کوز کو د پټلۍ نه 1300 کسان هندوان پکې مردار شوي وو چې موږ خپله مور بچ کړه چې د چا سوچ دا وي د چا فکر دا وي د هغوی معیار د عقل معیار د علم معیار د خبرو معیار د گفتگو به څه وي چې د چا سوچ او د فکر کې غواګانې خپلې مور ګڼي د هغوی تشه او د سماتې کې ځان دپاره شفا ګڼي او د چونې نه جوړ کړی شوي بوتانو ته سجدې لګوي د هغوی د سوچ او د فکر به څه معیار وي الحمدلله معیار خو د کلمې د طیبې خاوندانو دی چې هغه کلمه طیبه چې د عرش نه فرش ته راکوزه شوې ده د هغې مسلمانانو غیرت پکار دی چې په دې ورځو شپو کې راوچت شي او د خپل وس مطابق د خپل نبی پاک مبارک د ناموس دپاره ولوبېږي په هر میدان کې وجنګېږي سوشل میډیا په ذریعې باندې څه په ذریعې باندې او الله حکامو ته دا گزارش عرض کول غواړم چې صرف خاموش پاتې کېدل او صرف دومره ویل چې هم مذمت کرتے ہیں اور اس طرح نہیں ہونا چاہیے اور اس طرح کر لے اور اس طرح کر لے دا خو زما او دستا خبرې دي حکمرانانو ته گزارش عرض کول غواړم چې هسې نه چې مسلمانان بیا په دې روډونو باندې راوځي او بیا ستاسو نه مطالباتو کې چې هغې له جواب ورکا هغوی سره بایکاټ پکار دی چې کوم وزیر دفاع دی وزیر خارجه دی د هغې په پالیسیانو کې سختي پکار ده هسې نه چې عوام بیا روډونو ته راوځي او بیا د عوامو په ژبه باندې هغوی له جواب ورکوي نو پکار دا ده چې اول نه د راوتو نه اول هغوی له صحیح طریقې باندې جواب ورکول پکار دي د دې دپاره چې د هغوی سترګې وغړېږي او که چېرې زمونږ فوج ته سلام کوو که چېرې زمونږ فوج کله هم کارکردګي وکړي مونږ ورته سلوټ کړی مونږ ورته دعا کړې ده د دې دپاره چې هندوستان له په هره موقع باندې جواب ورکړی دی په 1965 کې چې کم جواب وله ورکړی دی هغه مونږ عظمتونو ته سلام دی خو لیکن فوج ته به یو بل سلام هله کوو چې کله زمونږ کمانډران زمونږ مشران زمونږ چیف زمونږ مشران هغې هندوانو له صحیح طریقې باندې جواب ورکړي مونږ ورته په دواړه لاسه باندې سلوټ کوو هندوستان له جواب ورکول پکار دي د هرې خبرې جواب ورته
خلاف دی د ګستاخ رسول ته د دغې خبرې جواب ورکول پکار دی او په صحیح معنو باندې جواب ورکول پکار دی الله کریم ده د موږ ستاسو من تن جان مال اولاد د حضور نبی پاک مبارک د ناموس رسالت نه قربان فرمایي او الله کریم ده داسې موقع کلم نه راولي چې ناموس رسالت ته باره مونږ فیل کېږو الله کریم د مونږ هر څه د حضور نبی پاک مبارک د ناموس لپاره قربان کړي او الله کریم د وکړي چې زمونږ حکمرانان د آواز واوري او هغوی له په صحیح معنو باندې جواب ورکړي چې سبا دپاره بیا ګستاخانه الفاظ وایي چې د هغې ویلو کې بیا سوچ کوي الله کریم د دې خبرو باندې اول ماته او بیا تاسو ته عمل کولو توفیق نصیب فرمایي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين امين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته أجمعين رب كريما د ستا د حبیب د ناموس په حواله باندې دوه درې خبرې د ستا د کتاب نه او د ستا د حبیب د کلماتو نه او د اصحابه کرام مبارکانو د مقدسو کلماتو نه دوه درې خبرې شي الله کریم د موږ له عمل کولو توفیق نصیب فرمایي رب کریمه د ستا د ناموس او د ستا د نبي د ناموس لپاره د قربانۍ توفیق زموږ نصیب فرمایي رب کریمه مونږه ژبه باندې خو ویلی شو خو لاسونه او اختیارات هم نه چلیږي خدای پاکه مونږ د ستا د حبیب ګستاخان تا ته وړاندې کوو خدای د قهر په څپېړه باندې تباه او برباد کړی کې خدای پاکه ته نیست و نابود کړی کې رب کریمه د هغوی په ژبه کې چینجي وکړی کې رب کریمه دا سزاګانې وله ورکې لکه ستا د خپلو محبوبانو دشمنانو قارون له سزا ورکړې فرعون له سزا ورکړې نمرود له سزا ورکړې حامان له سزا ورکړې ابو جهل له سزا ورکړې ابو لهب له سزا ورکړې رب کریمه د خپلو د خپل محبوب دشمنانو سره چې کومې سزاګانې تا مخامخ کړي د خپلو دشمنانو د محبوب دشمنانو سره او د ګستاخانو سره همغه سزاګانې شامل کړی کې رب کریمه مسلمانانو کې غیرت راوچت کړی کې مسلمانانو ایمانی غیرت راوچت کړی کې مسلمانانو په حال باندې رحم وکړی کې او زموږ حکمرانانو له رب کریمه ایمانی غیرت ورکړی کې چې دغې کافرانو هندوانو پلیتو او د جهنم دغې سپو ته په صحیح الفاظو باندې جواب ورکړی کې رب کریمه موږ مسلمانانو باندې په حال باندې رحم وفرمای رب کریمه خیر او د رحمت د اوبو باران ورولی کې رب کریمه ګرمین زیاته شوې ده مهنګایم زیاته شوې ده رب کریمه موږ ګناهونه معاف کړي رب کریمه موږ نه داسې راضي شي چې بیا ناراضه نه شي ډېرو خلکو دعاګانې غوښتي رب کریمه د ټولو نیک حاجتونه پوره وفرمایي وصلی الله تعالی على خیر خلقه سیدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين